کو شروع کیگی د سورہ طه د دې رکو مخ کې سره مناسبت ظاهر دي کما قبلو بیان رسالت موسی علیہ السلام او دلته بیان د دعا دی بيوفقه الله تعالی لاداء فرائضه المنصبیته دلته دعا کی چې خدایا پیغمبري خدای را ترا کړه ذمہواری دې را تاواله کړه هماله توفیق راکې د ادا د فرائض او منصبیو بانشراح الصدر کلاویدو د سینې سره لتحمل آباء رسالتي چې اسقال د رسالت د برداشت حکم او تحمل اعظام المخالفین د مخالفینو تکلیفونه دا برداشت کوم او تيسير امر التبلیغ او د تبلیغ امر ما ته آسان شي وحل العقده من لسانه او د جبنا عقده چې دا قال لف المخاطبون بكلامه چې دا مخاطبون د ما په خبره پوښي نو دا د ما قبل واقعي داغه تکمیل شو داغه تتمه شو لنو د دې رکو خلاصہ شفاعت موسی علیہ السلام للمتهارون علی امین علیہ السلام سفارش دے د موسی علیہ السلام د پاره د نبوت د علیہ السلام چې خدایا دیم زما مرګره کې ما ذکر احسانات ما موسی علیہ السلام ذکر د احساناتو د موسی علیہ السلام سره هغه ذکر کړي و اجابت دعائه اجابت دعا د موسی علیہ السلام و بیان فتونه او بیان فتون په دمان امتحانات راغلیو په موسی علیہ السلام باندې دوار نه په امتحانات شروع پیدائش پوخ کې بچی په زرګونو قتل شو د په دریاب کې پرې خو دی شو بیا د فرعون په لاس کې راغې هغه تربیت کو بیا چې کوم دینو د قبطی واقع په کې را لاله بیا په کې شعیب علیہ السلام هغه تلاړو بلا موږ غسر تیری کې غړي داغو سرولې بیا واپس راته دا ټول چې دي وفتنا کا فتونا دا امتحانات په باندې رااله و ترغیب الی الذکر او ترغیب د ذکر ته و تعلیم طریق التبلیغ او تعلیم د طریقې د تبلیغ د تبلیغ چل ورته کوي طریقو ته تبلیغ لپاره خو طریقې کنه دا څه نه چې بس پرون ملاشه نن بیان چی پټای دا خو نه کیږي خامخا د تعلیم د طریقه به چې کوم تبلیغ کوي نو ای باندې بستا علمي که یو مسله بیانې که دو بیانې بل وانی ولو آیتن یو آیات یو حکم دې دکو بساره سوانو بان یکون بطریق لین دا تبلیغ په نرمه طریقې په سخته باندې په تبلیغ چې کوم دې دانه کوي بیان دلایل توحید او بیان دلایل توحید دي فی سورۃ الانعامات تو سورۃ الانعامات کې نو دې کې تذکیر راغی به اعلی الله و ترغیب الی الذکر ابل پری کې ترغیب دے او چې کم دے دا ذکر تا او چې چاته منصب اواله شو نو پکا چې داغه د فرایض او د آسانه سوال د الله نه یو سره د قوم مشر شو د مشرد د دې ذمہواری پر کول طاقت را لرا کې صدر مملکت شو د صدارت دا هغه ذمہواری پر حواله را لرا کې وزیر اعظم شو وزیر اعلی شو د دې د پر کولو داغه طاقت را لرا کې داغه منصب د پاره بسوال کوي چې خدای د دې د پوره کولو طاقت ما لرا کې کنه قال رب اشرح لي صدري اے زما ربا پران دې ما د پاره سینه زما د پاره تحمل د اباو د رسالت او د آزاد قوم مراد صدر نه قلب لړ دې ويسر لي امري ما تاسان کے امر زما کہ تبلیغ د دین واحلل عقدة من لسانی او پران زغوټه زما د جبینا ا وخت ور کوټوالی کې د وخت د فرعون ګیرل نیولې و فرعون ګیرا وا او سپیړ ولا په مخ ورکا واړه دا چې کله کوي هغه دا زما دشمن والی وی وسنه ما په سپیړ شروع کړل اسی ورته دا ور کوټه نه پويږي ولنه دا پوي نه کوي والخانه طرف ته تسلیم الغلری کیدا بل ته اور کیدا کله ملغر تلات کله پویږي با او کور تلات کله به پویږي دوی لاس کوم نه جوړه سم الله او ته دوړو تای چې سې جراولي خو ته کوي نه خو تک ای کله لکنت پیدا شو نو داغه سوال کوي په منافر تبلیغ سره نو پران دې غوټه زماده جبه نه صد پاره قولی چې ما په قول پوي الله د پیغمبرانو دعا قبلینو وجعل لي وزيرا من اهلي اگر مانا پار وزیر زمان اهلنا حضرت هارون علیہ السلام روح پلو دا افصاح دے لسانا منی
هارون چاہلو سامنے اخیر اور زما اشدد به اسری چې مضبوط کم په دې سره او ملاخ پلا اشدد به ازری دا امر دی مضبوط کا په دې سره شازما ازری معنا ظاهری واشک فی امری او دل شریک کې زما په امر کې کین سبحک کثیرا من تسبیح تعالی ډیر ونذکرک کثیرا او تا یادو چې کم دی ډیر دا ترغیب د ذکر تا ذکر عبادت مطلقه ده نو انک کنت بنا بصیرا بیشک تم باندې بینای زم په حالات باندې قال قد اوتیت سؤالک یا موسی در کې شتاتا سوال ستا اے موسی علیہ السلام ولقد مننا على سام پیغمبر شو ولقد مننا علیک مرة اخرى ما ساته باندې بل کرتے کلا اذ اوحینا الی امک چې ما الهام کړو ستا مورتا ما یاد الهام تکول شو هغه داو انقذ فيه في التابوت دلو غردو په تابوت کې کېږي دا فقذ فيه في اليم دا بیا غردو دریاب کې فلقه اليم او بیا غردي دریاب بالساحل ساحل تا یا خدا عدو لی وعدو الله او بنی سي دلر دشمن زما دشمن د دشمن پر راځي بل تربيت ورکم دا د الله قدرت ته بزرګونو بچي وجلیو د دې وجبانی او دا تربيت ته الله وکړو موسی الذي رباه مرسلو موسی الذي فرعون موسی الذي رباه مرسلو موسی الذي جبريل کافر د شامل تربيت جبريل سام کړو هغه کافر خو ته موسی تربيت فرعون کړو مرسل شنو اذا المرء لم يخلق سيدا من الازل فقد خاب من ربي وخاب المؤملون والقيت عليك محبه مني وما پتا محبت خپل جانب چابت لیدو مینه به سره پیدا کېدل د فرعون مسره مینه پیدا شو ولتصنع على عيني ستا تربيت شي زما په مشاهده کې استمشي اختك او کې تل کور خورسا مور توي چې د پسرو روزا چې د کوم ځای تزي دا بے فکر روانه وا په نظر کې ساته فتقول پس دا اخر دالا چې هغه یو نه دی جدا شو د فرعون محل ته صندوق پاغه سم شو الته خادمان اونې وو چې کولاوي کو په کې ورکوټو قټه ګوته چوپلا بیا خور الته ورسېدل خلق را جمع شو ورته چې دا سړي اده چا سینه ناغستله فتقول دی ورته ویل هل ادلک علی من یکفله تا دلال کو باغ جوابانی چې د کفالت او ذمہواریو کی هغه ورته هم ډیر خره او خیا مور ولا راوستا فرجعنا کلا امک الله وعد ان رادوه الیک من رتو جال من المرسلین او دا پورا شو واپس کو تعالی را مور خپلتا کې تقر عینها چې خشترګي ددی ولا تحزن او خپکیږي نه وقتلت نفسا بیا تا نفس قتل کړو هغه قبطی سوکه ولا ور کړو نفنجناک من الغم تم اخلاص کې د غم نه لاړې شعیب علیہ السلام ته ورسېږي وفتناک فتونا من امتحان کو په امتحان سره اختبرناک اختباران کنا فلبست سنینا تعطیل ک کلون لس فی اهل مدین کې د شعیب السلام په خدمت کې ثم جئت على قدرن بیا را لته په اندازه باندې او د خاص دا کې د عمر صلیح کال برابر شو واستناتک لنفسی تمام مختار کې د خپل ځان د پاره اذهب انت واخوک لرشتو او روستا بیااتی پایاتو زما سرا علامو زما سرا ولا تنیا فی ذکری کوتاہی مکوئے زما په ذکر کې کمزوری مکوئے په دې کې ذکر پورا کوئے اذهب الى فرعون ورشه فرعون تا انه طغى د سرکشی کړی دا فقولا له دواله ته وایي قولا لینا نرم خبره دل معلومه شو تبلیغ کې بس سختی نه کوي په نرمه به خبره کوي لو تذکر او یخشا دې لپاره چې دې پنوالي او یا اوجریږي دې قال اول دي ربنا اذم ربا انا نخاف من يريغو ان يفرط علينا دې مونږ باندې زیاتیو کی اتغایا سرکشیو کی ولیم التقبت قتل دا په هم شویلا قال لا تخافا مېری گئے انني معكما اسمع وارى لتاثر علما وقدرتا اورما چې تاسو هغه سوي اوینم تاسو هغه سوي فاتیاه طریقه او تخیر تبلیغ ورشه وتا فقولا ورتوای ان رسول ربک
बेशक मंग रसूलान यू और च कमनेन दरबस्ता फअरसिल माना बनी इसराइल मूसा बनी से अवल द कौम दा आजादे तलब को दा द मरीने तिजूर करियो शख्स करने और माने कोल पलख्त बतकार खौन वला तुअज़िबहुम इल अदा मोर कौन और बसका قد جئناك بآية من ربك आखिरी تا तदके अलामा जानिब दरबसाना वस्सलाम अला मन इत्तबअ अल हुदा तब जहिद की दा सलाम दा अहले सुन्नत अहले बिदअत वस्सलाम दा अस्सलाम अलैकुम बनोई इन्ना कद उहिया इलैना वही के समंगता अन अल अज़ाब अला मन कज़ब व तवल्ला अज़ाब पहुंचा दे जगह तकजीब की दा अल्लाह दा वाइना और एराज की दा अल्लाह दा हुक्मना قال فمن ربكم يا موسى تچ من رب پولی رب سوق دستاسو اے موسی علیہ السلام اول مخاطب دے دے ذکر چ اول پیغمبر تا حوالہ شوی دا قال ربنا الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى رب اغذات اور کہ ہر شتا پیدائش دے دو بے ہدایت کر دے ہر حیوان تا تخپل مطعم تخپل مشرب ہر چاہتا لے کے چرگوے چ گئے روزی بس اغ بے رزق پس روانی دانی بانی ٹھونگا وہی قال ما بال القرون الاولى سد حال منو خلق چمخ تیر شوی دی قال علم عند ربي علم د دې قرون اولاو پنځ رب زما باندې فی کتاب کې لا يدل ربي نغای کیو شه د رب زمانہ ولا انسان نه یری الذي جعل لكم الارض مهدا هغه خدای ته ګرځي زمکه فراش ندی رسخته لکه د غټي ندی نرمه لکه د وبو وسلك لكم فيها سبلا چلولی کالو پدی کے لارے داؤں دا اللہ نعمت یو تن نبل وطن تلار دا کل نبل کلی تلار دا وانزل من السماء ماء نالکی دا اسمان نا اوپو بشکل لباران فارن نبی دلت التفات سے دا غیبتنا تکلم تا روبا سمون پدی سر اوبو سرا ازواجن اصناف من نبات شتا دا گیاگانو مختلفنا نا دا مختلف گیاگانی مختلف فصلو دی کلو خورای تاسو واشربو ورعو انعامکم او سرای ساری پل بدی گیاگانو کے ان فی ذالک لاتل اولی النہا بدی علام مذکور کے علامات تی دا پاس صاحبان دا نوحا جمع دا نوحیتن دا لکا کنا جمع دا کنیتن طول دا پارا دی کو فیدہ پہ اولی النہا اخلی کنا دریمر کو شروع کی گی دا دی سورہ طاہانا دی کے تکملہ دا تکسید موسیٰ علیہ السلام مخ کے بیان دا دلائل توحید ہو دلتم بیان دا دلائل توحید دے اور تکمیل داغے قصید ہے دا دیرو کو خلاصہ انکار ممسوخ الفطرت عن تسلیم الحق انکار دے دا ممسوخ الفطرت دا تسلیم دا حقنا اب اقرار دا سلیم الفطرت تے دا حق دا پارا و دلائل توحید اور بیان دا دلائل توحید دے ورجو سلیم الا الحق ہے رجوع سلیم فطرت دا حق تا چکم فطرت دا جاروغی حق تراجی شنو وعدم فلاح الساحری اور نہ کامیابی دا ساحر با ناکامی المتقدسی الى مقام المنتہی کل مبتدی مقام دا منتہی تا رسی گی ورنہ سحر تخیل سحر تخیل دے بیان غالبیت تا حق دے عدم مغلوبیت تا باطل والتذکیر بما بعد الموت مرنا پس واقعات را دی داغے پندے او خوف طبعی منافی دا کمال اور دا نبوت سرا ندے سامانیہ راغلی وا خطر راغلی وا دا دا کمال سرا اور دا نبوت سرا منافی خبر ندا کنا منہا خلقناکم دیز مکی نما تاسو پیدا کئے او اصل سا آدم علیہ السلام یا نور توجات ویلی شوی دی وفیہا نعیدکم دیم بیا واپس کو تاسو دفن کی گئے بات انانکم تارتن اخرى دین روباسو تاسو دوبارہ بحث بعد الموت پہ حساب کتاب بھی جزا سزا بھی ولقد